په ملک دننه د ګرانۍ لهر که یو خوا د معاشرې عام ولس متاثر کړی دی نو بل اړخ ته خصوصي افراد یعنی د ګویايي نه محرومه طبقه هم متاثر شوي ده. څوک چې د بېوسۍ په جولۍ کې ژوند کوي د روژې میاشت په مناسبت سره د ګویايي نه محرومه ځوانانو پیسې راټولې کړې او د ځان په رنګ یې نورو معذورو له د روژې پیکیج ورکړو. د پوډ پیکیج تقسیمولو په لړ کې بړخیله کې یوه دستوره ترسره شوه چې پکې تحصیل ناظم فضل واحد مشر میلمه و. دستوره کې د سیمې په سوونو شمېر د ګویايي نه محرومه خلکو ګډون وکړو. د تحصیل ناظم فضل واحد وینا ده چې کوم کار د ریاست پرست دی هغه کار بې زبانه خلکو تر سره کړو. حکومت له پکار دي د دې نه نقل وکړي او د دې نه ښه کار وکړي خو یاره داسې اندازه ته نه ښکاري خو زویب خان ورته قدم کېښود انشاءالله سکندر خان نو کېدای شي هغه هم څه شروع کړو په کار دي دا کار وکړي ځکه چې دا خو معذوره کسان دي او په دې باندې ډېر افسوس افزایي د دوی کېږي. سکندر خان چې په خپله معذوره دی او د دې ورسره احساس و د هغه احساس و چې نن تقریبا 100-150 کسان دوی غونډ کړي دي او دا پیکیج ولرکوي. د دې مقصد دا دی چې لکه اویرنس چې لکه حکومت ته چې دین لکه وښویي شي چې لکه بنیادم چې دین لکه په خپل سر باندې چې دین لکه یو معذوره سړی راپاسي او د 110-120-130 خاندانونو دپاره چې د یو ټیم رزق چې دین لکه برابرۍ کیدای چې د دې نه چې دین لکه دا حکومتي وخت چې دین لکه عبرت واخلي. د بړخیلي سره تعلق لرونکي د ګویايي نه محرومه ځوانانو د ځانځانۍ او ګرانۍ په دې دور کې د مستحق خلکو داسې مدد وکړو کوم چې د خود اعتمادۍ یو لوړ مثال او د ریاست سره کومک دی. باید چې حکومت هم خپل پرز په خشن تر سره کړي نو بیا غربت لا شکست ورکول نه د مشکل. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.